ټول نه زیاته شکریه حوال د سید نجیب کاظمي صاحب چې هغه یو کاظمي چیریټي یو اداره چې هغه همیشه دپاره د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره منډې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو، خدای دې وکړي ټول روغ جوړ یو. لکه څنګه تاسو ته معلومه تېر شوي لږ وخت کې موږ په کورمې کې په ساده کې یوه واقعه شوې، ډېره ناخوشګواره واقعه، په هغه کې دغې علاقې دوه درې کسان هم شهیدان شوي. هغه کې یو د نقیب الغرور نجیب الله نما هغه هم ماشوم هم وکي شهید شو، او هغه ماشوم په خپله یتیم هم و او د دې عادي د معدې مریضه هم وه. هغه حوالې سره مو ملګرو ته یې میسج هم کړی، ټولو هغو ملګرو چې هغو مو د حوصله افزایي دپاره د دوی علاج دپاره هم پیسې رسولې، پیسې مو سره هم دي. ټول نه زیاته شکریه حوال د سید نجیب کاظمي صاحب چې هغه یو کاظمي چیریټي یو اداره چې هغه همیشه دپاره د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره منډې کوي او موږ سره په هر ځای کې یو مدد کړی. آصف علي کاظم په نامې باندې هغه یو پیج لري او دې نه مخکې هم مو څو مریضان هلته ورسول، د هغوی مو سپیشل علاج کړی. بیا یې هم وتلي سره کله هم داسې په علاقې کې چې ورته د علاج مسله وي ته متوجه شي، موږ سره تعامل کوو. اول خو د نجیب ورور ډېره مننه، شکریه. او هغو ملګرو هم چې هغو مو سره تعاون کړی دی، ځینې ملګري مو ته لږ اسټرالیا نه هم پیسې رسولي. دا پیسې د بچي حق دی، د ده که دا واخلي دا مو دې ته ورکړه. ټول خپلو ملګرو ټولو شکریه هم د کوو، ټولو خلکو ته په معاشره کې موږ هغه خلک چې هغه غریب دی یا هغه خلک چې هغه موږ سره یتیم دي، چې هغو ته د تربیت هم کمای وي، هغو ته د خوراک هم کمای وي، هغو ته د صحت یا د تعلیم هم کمای، نو غواړو چې هغه خلک مو په روان وخت کې هم سپورټ کړو. ملګرو دې سره سره مو د خپلې علاقې هغه خلک چې هغه بااثره خلک دي چې هغه د دې واقعې نه بعد د دغو خندانونو سره وعده کړې، که هغه ایمنې صاحب دی، که هغه کمانډنټ صاحب دی، که هغه ډي سي صاحب دی، یا دلته نور څه کوم ذمهوار خلک راغلي، نو موږ هغو ته هم ریکویسټ کوو چې خدای دې وکړي دا خندانونه مستقبل کې هم د انصاف مخه ولري او دغو دپاره د هغه وعدې چې هغه دوی سره کړي شي هغه د پوره کړلی شي. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څومره موضوعونه د مو سید نجیب طرف تاسو ته ډېر دعا سلام، امید کوم چې ښه مو موضوع ښه لره. ورونو سوري نن مو لږه مارې خرابه دی، که اواز کې لږ څه مطلب اپ اینډ ډاون وي، نو زه تاسو نه معذرت غواړم. ورونو دا ویډیو به تاسو لیدلې وي. زه خو فرسټ اف آل خالد بھائی ډېره مننه کوم، ډېره مهرباني. خالد بھائی تاسو کوم ټایم بای ټایم ته مو سپورټ کوئ، تو سپورټ مو ډېر شکرګزار یو. او هغه نه علاوه څومره چې زموږ کورنیوال غیرتمند وروڼه دي، زه ټولو مننه کوم چې هغه کاظمي چیریټي فاونډیشن ټایم بای ټایم تاسو کوم سپورټ کوئ. خدای تاسو ته اجر درکړه. ډېره مننه ورونو. ورونو تاسو ته پاتې یم چې د څو مخه مخکې صدې کې کومه واقعه شوې وه، کوم روډ کې کې وفات شوی و. نه خالد بھائی مو سره بتا کړي وه، ویلی چې یاره سیده هغوی چې کومه مور دی هغه ډېره زیاته بیماره دی. نو موږ خپل کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه خالد بھائی ته 25,000 روپۍ د هغې علاج پر واستولې. نو انشاءالله هغه به موږ راوړو پېښور ته. څومره موږ مزید باسه کېږي، امداد کېږي، هیلپ کېږي د هغې مور، نو انشاءالله موږ مزید به هغه سپورټ کوو. خو بس تاسو ټولو وروڼو ته زه ګزارش کوم چې پلیز د کاظمي چیریټي فاونډیشن همداسې غریبانو، یتیمانو، مسکینانو لپاره مو جوړه کړې ده. د تاسو سپورټ ډېر ضرورت دی، د تاسو هیلپ ډېر ضرورت دی چې د نن ورځې پورې څومره یتیمانو، غریبانو، بیمارانو څخه مدد شوی دی، هیلپ شوی دی، د صرف او صرف وروڼو تاسو تعاون وجې نه شوی دی. نو ټي ټي وروڼو موږ سره ډېر زیات مریضان شول، زنا داسې دي چې هغوی حالات ډېر کریټیکل دي. نو موږ سره د فنډ ډېر زیات کمای دی. نو زه درته ګزارش کوم پلیز تاسو نه څومره وسه کېږي د کاظمي چیریټي فاونډیشن کې ټایم بای ټایم سره هیلپ کوئ. ما که مو زیات یتیمانو، غریبانو، خاص طور باندې چې کومه کینسر کې مبتلا بچي دي د هغوی مدد وکړو، هغوی هیلپ وکړو. نو زه ډېره مننه کوم او ټولو قدرمنو وروڼو چې هغه مو سره ټایم بای ټایم سپورټ کوي. نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به مو भरपूर سپورټ کوئ. بس ویډیو اخري کې بیا قدرمنو وروڼو ته ګزارش کوم چې څوک مو پیج نه وي پلیز تاسو مو پیج فالو کړئ. او دا کوم نو یو چینل جوړ کړی د آصف علي کاظمي په نامه، پلیز هغه سبسکرایب کړئ. ما که مو زیات یتیمانو، غریبانو مدد وکړو. نو ډېره مننه. د مو سید نجیب طرف ته تاسو ټولو قدرمنو ته ډېر دعا سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.